أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر. دیرشم سپارہ سورت فیل پختانو اتعلم ترکے پوئی مکی صورت دے پر ترتیب کی 105 نمبر پر نزول کی 19 نمبر صورت تے رستو د صورت کافرون نا مخ کے د صورت فلق نا نازل شوے دے دے نمخ کے صورت حموزہ سر ربط سے دے مخ کی زجر بیان شو پاوسا پہ قبیحہ و سرا دی سورج کے ہم زجر بیانی چاغا ورانول د مرکز د توحید دی دویم ربطداری مخ کی زجر بیان کو پناکار صفات و سرا نو دی صورت کی داغ خلق د پارا تخویفی دنیاوی نمونہ پیش کئی کہ کم خلق کی ناکار اعمال و ناکار اخلاق اللہ برباد کر. دریم ربطدار مخ کی صورت کی ناکار صفات بیان کر نو بدی صورت کی داغی د نتیجے و د اسباب بیان کئی. داور صورت صدا زجر دے او تخویف دے. زجر مانا رٹل اصول کی منگ بیانو او تخویف مانا یرور کول. خلاصر دی صورت اول بیان کے نام د اللہ تعالیٰ دے پر قریشو باندے چې د دوی دشمن تباہ و برباد کو. واقعہ صدا د یمن بادشاہ زو نواس دا غنومو او هغه 20,000 نسوارا عیسایان وجل او انجیل وسوځو. هغه زبانه څنګه قرآن دی د انجیلو بیا غي ولګیدل قیصر روم ته ویړو. قیصر روم ولګې د حبش بادشاہ ته پیغام ولېګا چې زو نواز د عیسایانو سره د مسلمانانو سره ظلم شروع کړی دی د مخنیوي کول غواړي. ناغه یمن تا دو جرنیلان راولېګو یوې ابرهه راولېګو او یوې اربات راولېګو. نو دوان اولګېدل زو نواسي دوان جرنیلانو او د زو نواز سرکوبي وکړه هغه مړکو یمن ته نو واغست. بیا ابرهو لگی په یمن کی گرجه جوړه کړله او دومره اوچته گرجه جوړه کړه چې ته به القلیس وې. القلیس معنا چې چا بوته او قتل نو ټوپه وې تو ورزیدا قلن سواتون ټوپه ته وې نه سړی چې وسه سر ته او قتل نو ټوپه به تو ورزیدا او په ټوله دنیا کې دا دنګوا او اعلان وکړو چې خلک په حج لا مکی تتلل خانه کعبه ته اوس په دل تراځي شو کو دراتللنا او دلته په عربو باندې بدو لګیدله. د عربو اگر چې مشرکانو
لیکن مرکز خو سره ناغي شام ته یا یمن تتلل پلار کی مقدر روایت راغلی اغي سانډیوالی کوله د دې ګرځي خواته نو ورته نو لګي سیده را لا د ګرځي وسوله ځکه لرګو اته څه کو خیال کړی اوس نه ګرځي زړې جو ګوره اندل لرګو دي ټوله کله تبات کی ګوره کی ګوره ټوله لرګو دي یا ولګي د عربو باغی کې بکی او کس او دسماتی وکړو او داغه اطلاع میلاو شو ابرهه تا ابرهه د چې میلاو شو نو ابرهه قسم وخوړو چې زبر دوی خانه کعبه ورانو دوی زما ګرځه ورانه کړي خانه کعبه ورانو دیال ساتیان 60000 ارمیزان تر رواغستل روان شو اوس دغه دوران کې د خپل بل جرنیل سره چرباتو داغه سره وران شو چوران شو ناغي یو بل سره جنگ وکړو نو اربات مړ شو ودی گزار کړو ندنه پوزا کټوا او شونډې ته کټوي ا دې وجنا دی ابرهت اشرم وي اشرم بوډی ته وي پوزا او شونډې ته کټوا دیو جندي بوډې شو را روان دي پزور او شور سره د مزدلفي او د مینا په میس کې بلکې راول چې طائب تر ورسېدو نو په طائب کې د نبی علیہ السلام د نیکه د عبدالمطلب 200 خانونی سل هغه ونیسل او د طائف خلق وروتل چې زمنګ د لات بابا درگاه مورانه وا موږ د سنو وایو هغه نه ورانو خبره پوه شي او هغه ته ما ته ولار خې ابو رغال یو سړی دی هغه یې سبا تلار خېما وی ما تلار د مکی او خې او د خانه کعبه او خې نابو رغال وسره شه د طائف نه او هغه د وادي محاصر ته ورسول وادي محاصر اوسمشتا الله محج لبوزه په خپل بوینه د مناو د مزدلفه په میاس کې بورډ لګیدلی وادي محاصر ال د جورسیدو نو بدای ابو رغال باندې ملائکه د شاده جدار وکړو په سر باندې وشتو نو دی مردار شو چې مردار شو او د شیطانانو کې اجان چې کم شیطانانو وړي او غټ شیطان ولي دا د ابو رغال قبر دی تر اوسه پورې خلک پکانو ولي دا ولې در مرکز دورانولو اشاره کړې و جدي طرف ته دی نو هغه سړی چې مرکز ورانه داغه بس سزای او تر قیامت پورې هغه تخفیف وګرځاو چې رسې دا قبر په غټولې اجان زی په لکونو دا قبر په غټولې دا لومبه غټ شیطان چې کوم دی وادي محاصر کې دیو چاوي د طائف دغه خانه کعبه مشر د مکی سوق تی عبدالمطلب دی دا ډېر شکیل انسان او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکړي او هغه چا دا اطلاع ورکړې و چې تاو خان گرفتار کړی نه پسې لاړ چلان نو براه چې دی ولیدو دیو تر سورلې نه را کوشو صادره وګړو کې ناستل متاثر شته دا وړي خسته سړی دی دیو ته وی زه خبر شوم تاسو مو خان نسلی اور تو یاو وماله وو خان راکړه ابراه ورته وی چې زه دومره روب تاسو ما باندې راغې چې تاسو را کوشم او چې خبره دی وکړه نو خبره ډیره پسو وکړه زه خانه کابورانو ما او تو خانو کم کې دیو ته وی انا رب الابل زه د خانو مالک ما او د کور مالک چې څوک دی د بیت الله مالک چې سيمنعه اب خپل حفاظت کی د خپل کور کنه عزت ما څه کار دی نو وخانه ولا ورکړه او هغه وخان هغه چې داغه نه آزاد کړل نو هغه د الله په لار کې اعلان کړ وقف کړ او هغه د بیت الله شریف طواف وکړو او خپل ټول خلک راو غوښتل او دعاګانې وغوښتلې او غرونو ته وخیږي غرونو ته او بلا اشعار نقل کړی دي چې الله زم استاد کور حفاظت نشم کولای هغه اتیان ځان سره راوستي دي او هغه ډېر زور اور دي 60000 ارمی دو سره زه مخنیوي نشم کولای او یا الله تی مخنیوي وکي او دعاګانې او جاړي دي زنجیران وړو چې د خانه کعبه نو موږ زنجیران چاپیر کو پاتیانو به اوتړو دی خو به واسو دی ښه لیکن هغه کامیاب نشو سار د کم د دغه خلکو قیادت چې چاکو
د دغه اتیانو مشرو دغه نوم محمود هغه محمود ساروت نوفل یو سړی دی هغه ته په وخت کې وای لاړ نشي مکه تکینی خیر دی نشتا دا بلد الحرام دی اب اتی ته په وخت کې وای اتی کوم دی پاسي اپانه سي چې مکه ته ولا مخکو نو پاسم لاسته با او چې کوم خو ولا مخکو پاسي دا او چې مکه ته ولا مخکو نه پاسي دیوله په وګونو کې سکه واړولې لوړې او توسره خو پانه سي دا وای شي تاسو بلان جوړې دو سار شو سار د مانځنه پس د سمندر د طرف نه مرغان را پاسېدل ډرون تیارې را پاسېدلې اداغي په مخوکو کې په پنجو کې بارودو او په دې پوجانو رالل او چې کم یو به ایستا فجعلهم کاسم ماکول نو داغه بیا بدن لګ دوړېدو زکه ابو یکسوم پکې مصر ته یمن ته واپس وتښتېدو او د حبشو بادشاہ ته وی یا د یمن بادشاہ ته چې زمون 60000 ارمی هلاک شو نو توی چا هلاک کړ تو نو زوره اور سوق دی نو توی مرغانو هلاک کړ وېدا څنګه مرغانو دا چې بروکت وی دقسیو در پاسه ګرځي داغه در پاسه ګرځي دي بچیو یو در پاسه کانه وردو نو پاک کې دې کې مردار شو ابراهه جو ابراهه بکانی لګیدلو او هغه روان دی او غوخه دي ډوډیږي اوس دا مشرف چې کم مرض باندې اختر دي تر ابراهه مرض دی د زنن لګ لګ غوخه ډوډیږي د میګو په شکل دي ډوډیږي د میګو په شکل پوهیږي نو داولې د مرکز باندې کړی جامع افسر باندې کړی دا او دا نور اوچ پناکا لکه ستاره دی خبر سره څه کار دی مرکز ته نقصان مرسو تر دشمن د خوشاله ول لپاره چې دین ختم دین کم ځای ختميږي دین خدای الله کور دی د الله دین دی او الله د ټول کائنات رب دی او خالق دی مالک دی ټول پاګه پوره چړي نو مفسرین دي کی چې ابراها چې سونه اشرام او سونه پوزور دونه غټو نو کچیدو اخري مرګ د مرغم را شوی الله ټول دنیا ته خدل نو دې صورت کې وای چې مرکز د دین ته په غلط او قتل نه الله وی هلاک پکم هغه تیانو ول سره می سو کړل اتیانو دغه وخت دا ډېر سپر پاور سپر پاور اوسم خلکو یې زبداو کوم الله گواه دې کړه بیت الله سره څنګه کولی شي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قران وی چې کومه پر بیت الله په مقدس مکه دنیا بابا دی ک بیت الله ورانه ته دنیا په ټکی ورانی فیضان بوئے کې نو الله داغي ذکر کوي سورۃ فیل وی اتیتا مکی سورۃ دے وی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې عام مهربان دی خاص رحم والا دی الم ترى كيف فعل ربك الم ترى تنغوني یو رؤیت عینی دی یو رؤیت قلبی دی یو رؤیت علمی دی دا واقعہ د نبی علیہ السلام د پیدائش نه 500 ذکر مخکې وا 50 ورځې سورۃ مخکې وا 50 ورځې الذي ترحاس وی د نبی علیہ السلام مخکې نه معجزه قائم شو پیدا نه معجزه وروته وایي ملک ته الله ورک او خودل دشمنان ته زبم په پیغمبر پیدا کوما مرکز ته هغه ته ورس په کو نه ګوره هلاک کشه چې مرکز ته په کو قتل هلاک میکل هغه ته ورس په کو نه ګوره هلاک کشه علم ترى كيف فعل ربك ام المؤمنین حضرت عائشہ ترها وی د دغه کسان نه د اصحاب الفیل نه او د کسان پاتې شيو او ما په خپل سترګو ولې یو په صفانه تو بل په مروانه تو سوال به کو ځوان وړاندې شيو کچ وی وای شي علم ترى كيف فعل ربك آیات نګوري كيف فعل ربك سرک سکانه وکړه راوستا بیا اصحاب الفیل لغتیان والا سلام علم یجل کېدهم فی تضلیل آیا وی نگر دو منصوبه داوی فی تضلیل بیکارا دغه منصوبه ټول ورانه نکړه وارسل علیهم طیرا بابیل اور ویلګل باغی باندې مارغان ډلې ترمیهم بحجارتن اشتلیغی پکانو سره من سجیل دا سجیل دا کنورټ شوی دی د پارسی عربی ته دا دې څنګه ګل
څنګه ګل سمانا اور کی پخشیو هغه کان چې اور کی پوښي وجعلهم اغرزول وی کاس فیما کولا وشان د بوسو خړل شو نو چې بوسو خړل شي نو غسوټي دی جوړی شي کنه نه الله وی سوټي می ته جوړې کړې دا مطلب دته سورۃ قریش مکی سورۃ دے ترتیب کے 106 پر نزول کے 29 نمبر سورۃ تے نازل شوه دے رستو دوتین نا مخ کے دقارینا مخ کی سورۃ فیل سره ربط سے دے مخ کی زجر رټنه بیان شوا هغه خلق لرا چې مرکز د توحید ورانه او دی صورت کې رد او زجر د هغه خلکو ته چې هغه مرکز د توحید پریدي او په محبت د دنیا کې اخته کیږي لکه قریش پیسې ګټلې په دنیا کې نو په مرکز ګټلې په خانه کعبه ګټلې او د خانه کعبه د رب عبادت نه کو دویم ذکر داري مکی صورت کې حفاظت د بیت الله ذکر وشو نو په دې صورت کې ذکر د حق کوي چې رب البیت ته رب البیت څوک دی الله دی داور صورت دا زجر پتر کا مرکز د توحید روټ زورونه راغی سره چې مرکز د توحید پریدي نوې قریش با خلق به قدر کو قریش سوګری دا راول دی بنو کنانا د اسلامي اسماعیل علیہ السلام اولاد دی اسماعیل علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام زوی دی بی بی هاجرہ او اسماعیل علیہ السلام مکی ترال الله په شړ میدان ابراہیم علیہ السلام په شړ میدان کې پرې خو دو استنو او بی بی هاجرہ وتوی لمن ترکتنی یا ابراہیم چاتر پرې خو دو ابراہیما چاتر پرې خو دو ابراہیما لمن ترکتنی یا ابراہیم اول جواب نور کئی نو د ګوري پشا بی بی هاجرہ ته وی الله امرک بهذا یا ابراہیم الله ته ویلی چې دا مور او زوی پرې دا وځه دیو تر وګرځي دي الله امرنی بهذا الله ما ته ویلی او دې زبیا ځه آب زمزم وروته جبرئیل راغی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا قبیله جرهم را لاله او هغه بی بی هاجر ته ویل منګ د ابو د مارغانو د آثار نه پته ولګي چې دلته وګدي او تو یا ابو خوشتا نو منګ شکلې شو تاسو شکلین شي وړین شي او داور ملکیت باندې کوي داو به زمای او قبیله جرهم التکی آزاد کا آباد شولا بیا قبیله روان شي بنو کنانه جوړ شو بنو کنانه 14 د اسماعیل علیہ السلام اولاد دي بیا د بنو کنانه نه قریش جوړ شول قریش د بنو کنانه نه به د قریشونه بنو هاشم او په بنو هاشم کې جناب محمد رسول الله سلام انتخاب وشو پیغمبره لپاره نو په ټوله دنیا کې د ټولو نه بهترین قبیله چې د په ټوله دنیا کې هغه څوک دي بنو هاشم محمد رسول الله نے بنو هاشم دے قریش دي بنو کنانه دي چې هغه بنو اسماعیل دي دیوا د بیت الله شریف د رب عبادت نه کو خود بیت الله منجوران وو وسم کله به منجوره ما کله نه کړه سوال ته وکړي چې بنیر بابا منجوره ما او ځکه کاکا سے منجوره څه چل کې په خبره پوه شئ منجوره نو دیوا په وړي کې یمن تتلل په وړي کې شام تتلل او په جمی کې به یمن تتلل جمی شو یمن ګرم دیوال تلاړل او په وړي کې بدل ته ګرمي شو دی شام تلاړل شام یا خو خلق ور نظرانه او هدیه او تحفه ورکونه چې دا د الله د کور خادمان دي او تجارت پې کو نو الله ته عجیب خلق کې زما په کور باندې غټه او زما عبادت نه کوي نور دی ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنامد الله چا مهربان دي خاص رحم والا دي لیلا په قریشن تعجب پکار دی په محبت د قریشو الافهم قریش وی تقرشتا تجارت کو ان کو تا الافهم ا محبت د دوی چي
رحلت الشتاء والصيف سفر دی په جمی کې یمن تا والصيف په وړي کې شام تا نو فلیعبدوا رب هذا البيت واسجد عبادت کی د رب د کور دینوي چې فلیعبدوا هذا البيت د دې بیت الله د عبادت کی مسله راوته غره ها چې د بیت الله عبادت جایز نه د قبر جایز دي رب هذا البيت د دې کور د رب د دې کور د مالک عبادت وکي فلیعبدوا اسجد عبادت کی او دا لیلا په قریشن چلته وای کنه شیخ سدیس سی وی وای یا بل شیخ ورونان دي شو ماقام منځ کې دا وای دونه مزه کوي چې فلیعبدوا رب هذا البيت او کور مخامخ ته نر مزه کوي فلیعبدوا رب هذا البيت پس دې عبادت کې د مالک د دې کور پته ولګی دا چې دا بیت الله عبادت نشته دی نو دا قبر عبادت په طریقه ولا نشته دی دته مبصرینو مسله چیرې ده وی دا قبر چې مړی اوري کناوړي نو پاغي باندې المیت لا يسمع ولا يدرك شيئا مړی نه اوري او نه پس پويږي او فتاوا دارالعلوم دیوبند دریم جلد 14 نمبر صفحه باندې لیکي ولا نزاع فی ان المیت لا يسمع بدی کې جګړه نشتا چې مړی نه اوري بدی کې جګړه کم ده دلته مولان جګړه کوي کنه فتاوا دارالعلوم دیوبند دریم جلد سالورم سوال لسمه صفحه باندې ما سره شتا پاغي کې دي کی ولا نزاع فی ان المیت لا يسمع بدی کې اس باس نشته او جګړه نشته چې مړی نه اوري بیا دا مړی چې ناوري چې کتابونو صرف حواله در کوما فتح القدیر 49 صفحه باندې علامہ شامی په دریم جلد کې 380 صفحه باندې اصول شاشی په 28 نمبر صفحه باندې کوكب الدری پہل جلد 219 صفحه باندې علامہ بیضاوی په دویم جلد کې 125 صفحه باندې مدارک په دویم جلد کې 10 صفحه باندې در منصور په 92 صفحه باندې میت مسائل په 43 نمبر صفحه باندې طحطاوی په دویم جلد 382 صفحه باندې او فتح الملهم په دریم جلد 189 صفحه باندې دا مسله لیکل دا چې المیت لا يسمع ولا يدرك شيئا مړی نه ساوري او نه پس کوي مړی نه ساوري دا ما تاسو ته لږی غونته حواله پیش کړې لږی غونته کینه دومره حوالی دي چې مړی نه ساوري او نه پس کويږي دلته وته سړی ترار کی ابو اسکول کې ما بیان کوي او ول شاګرد ته استاد جی مړی اوري کنه اوري مې ته مړی ولې وې خبره پوښتنه مړی نه اوري کنه دا خو مسلمان تر دې نه څه جوړ کې چې مړی اوري کوم نه اوري او بیا حواس خمسه لري استادان بدی پويږي په حواس خمسو کې تر یو هیڅ کار کوي دورې دوه والا نه د پوزي هیڅ کار کوي نه د لیدو هیڅ کار کوي نه د خوراک هیڅ کار کوي مې تمه دا ولې نه چې دا مړی ډوډۍ خوري کنه خوري دا ولې نه خبره پوښتنه کنه نو د یمړو یخنی کیږي او کني کیږي د یمړو ګرمي کیږي او کني کیږي دا یو هیڅ ته کنه دا مړی نه او کني دا څو نه بس مړی اوري او کنه اوري عجیب خبره او زمونږه د حدیث کتابونو لیکي چې دا الله تشبیه شبه الکفار بالموتى فی عدم السماع الله دا کافرانو تشبیه د مړو سره ور کړی دا کافرانو تشبیه د مړو سره کړی دا سر خو گو خو کافران د ټس نه مسکیږي نه د دې مثال په شان د چاره د مړو نه څنګه چې مړ ټس نه مسکیږي نه نو دا آیات ساته تاسو ته مخ کې ویلو په تشبیهاتو کې یو سړی تشبیه ورکی زیدن کل اسد زیدن کل اسد نو زید تشبیه ورکړه دا اسد سره پس کې به بہادر ہے کې د زید تشبیه ورکړه چا سره د زمری سره پس کې په بہادر ہے کې نو دا بہادری با په زید کې سیوای کې په زمری کې وسیوای په زمری کې د کافرانو تشبیه ورکړه د مړو سره په ناورې دو کې نو دا ناورې در په مړو کې سیوای کې په کافرانو کې په مړو کې کنه اته خدای مسلمانانو نو کوم طرف ته لاړې په خبره پوه شئ کنه نو دغه مسله دې کړې فلیعبدوا رب هذا البيت پس دې عبادت کې د مالک د دې کور داو خدای چا کو چې زو دې مالک کې مست دې مالک نو الذي اطعمه من جوع هغه مالک چې هغه اشبعهم مالک دوی لرا خوراک ورک دوی لرا
من جوع رستو من جوع معنا بعد الجوع رستو دو لگنا دو لگیو الله مال کړل وآمنهم من خوف او امن ورکو دویلا د یرینا راول یریدل یتخب مخکبو یریدل بچ څوک پونچت کی په خبره پوه شوي خو په مکه کې سره راغې امن راغې سجی الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل آیت نګوري استګارو کو رفتاد ध्यान والا سرا الم يجعل كيدهم في تضليل آیا وینگر دول منصوبه من سبد دوی په تضلیل بیکارا وارسل عليهم طيرا ابابيل اویلګر بدیوانه مارغان ډلې تربیهم بهجارت من سجیل اشتلی دوی په کانو باندې چاغه سجیلو چاغه خور او پور کې پاکشیو فجعلهم کاسم ماکول او ویګردول بشان دي د بوسو خړلو شو لیلا بقریشین تعجب کار دی په محبت د قریشو ایلا فهم رحلت الشتاء والصيف او محبت د دوی سفر په وړي او بجمی کې فلیعبدوا رب هذا البيت پس دوی عبادت کی د مالک د دې کور الذي اطعمهم اغه ذات چې ما خوراکي او کو بدی باندې من جوعن رستو دو لگنا وآمنه من خوف او امن ورکو دوی تا رستو د یرینا دعا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار